و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین. زما محترم رونو، نن چې مونږ کومې جنازې له راغلي یو، واقعي دا یو ډېر محترم انسان او یو ډېر مبارک بني آدم. حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک مشر بی بی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېر بے پناه محبت او مینه ساتله. ذاتی م الله هغې کې څه کمالات یې ښودي او په دې وجه یې ښودي چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجیت لراضی او د مسلمانانو مور به ترې جوړېږي، لیکن کم خدمت چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو دا مثالي دی. غار حرا ته مونږ تاسو ته تلل ګران دی، انتهایی سخت غر دی او نبی علیہ السلام مبارک د نبوت نه مخکې چې به غار حرا ته ته هلته کې به خپل عبادت کو نو چې لیټ پشو نو دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به ورپسې خوراک او اوبه غر سر ته خېجولې او چې بیا کله حضور پاک له رب العالمین پیغمبری او نبوت ورکه او حضور پاک ډیر زیات پریشان کور ته راغی. نو عموما چې یو انسان د یو سفر نه پریشان راشي نو ښځه ورته وي بیا مه ځه ګورې دې ځای ته. ښځه تسلي په دې ورکوي چې ګورې دې علاقې ته بیا لاړ نه شي، ګورې دلته بیا لاړ نه شي او دا ولې نه. هغه حضور پاک له بل شان ډاډ ورکوي، وی تا به چرته خدای نه ضایع کوي. فکر ونه کې والله ما یخزیک الله ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. تاکہ داسې صفتونه چې خپل هم درنه خوشحاله دي، پردیم خوشحاله دي، میلمه هم درنه خوشحاله دي، کوربه هم درنه خوشحاله دي. تعالی خدای ښه صفتونه درکړي دي. رسول الله مبارک له ډاډ ورکه او بیا ورقه ابن نوفل د تره زوی او هغې له حضور پاک هغه له بوته د پخوانو کتابونو عالمو. نو هغه چې د رسول الله مبارک نه څه واورېدل نو ورته وی فکر مه کوه، تعالی به خدای نبوت درکوي، تعالی خدای پیغمبري درکړه. او دا کم څوک چې تا په غار حرا کې لیدلی و دا هغه فرشته و چې الله حضرت موسی علیه السلام ته رالیږلې وه. ګوره داسې هوښیاره بني آدم او خپل ټول مال حضور پاک مبارک ته وقف کو او خپل کور نبی علیہ السلام مبارک ته وقف کو. حضور پاک خپل د پیدایش کور پرېښود او د حضرت خدیجه کور دی مروه غونډۍ سره نږدې و هلته منتقل شو. نو الله څومره لویه مرتبه ورکړه، واه واه. داسې مرتبه چې جبریل علیہ السلام یو ځل حضور پاک ته راغی، ویده د الله د طرف نه رالم او الله فرمایي چې خدیجې ته زما سلام واوروه. او کله چې به حضور پاک د حضرت خدیجه ذکر کو نو ډیر زیات صفت به کو، نو بنو لخامخا په بنو په صفت قار ورځي. نو عایشه صدیقه فرمایي وی زما د هغې سره څه مسله ځکه نه وه چې زما نه مخکې وفات شوې وه، لیکن بیا به هم چې حضور پاک یې ډېر ذکر کو نو ما به ورته وي چې په دنیا کې بله ښځه نه وه، دغه یوه بوډۍ ښځه وه چې ته دومره صفتونه کې. وی حضور پاک به فرمایل انها کانت وکانت، ښځه هم دغه وه هم دغه ښځه وه. او ما ته رب العالمین فرمایلی دي چې خدیجې له به خدای په جنت کې داسې محل ورکوي چې د یوې ملغلرې نه به جوړي، پیوند او ټانکه به پکې نی. دا ولې دی د حضور پاک په سچه خدمت وکړه او د رسول الله مبارک سره مینه وکړه، محبت یې وکړه او پیغمبر مبارک له ډاډ ورکړه. او دغه رنګې حضرت عایشه صدیقه د حضور پاک خدمت کړی دی. دغه رنګې حضرت آسیه د حضرت موسی علیه السلام پالنه کړې ده او د هغه تربیت یې کړی دی. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې په ښځو کې بهترینه ښځه حضرت آسیه ده. او دغه رنګې حضرت مریم د عیسی علیہ السلام تربیت کړی دی او ماشوم یې لوی کړی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ښځو کې بهترینه ښځه د مریم ده، عیسی علیہ السلام خدمت یې کړی.
زمارونو د علماء او ښځې چې نیکانې ښځې وي خوش قسمت ای د عالم خدمت کوي. دا د مولانا ظهور الحق صاحب دا والده صاحبه د چا خدمت یې کړی؟ تاسو ته پته را دا کشرانو ته به پته نه لګي، مشرانو ته به پته لګي. حضرت مولانا هدایت الحق صاحب رحمت الله علیه چې په امام صاحب مشهور و څومره لوی سړی، څومره ښکلی عالم و، څومره خدمات دي. او د دې تنګي د عوامو یو منظور نظر شخصیت و او هر میدان کې خپل خدمت کړي او نډر او بې باکه عالم و. دې زنانه د هغې خدمت کړی دی، هغې ته به هغه ته به یې لوټه ډکه کړي، هغه له به یې تهجد توبې ښودي، هغه له به یې جامې سرې کړي، هغه له به یې سپلو باندې پالش والي، هغه ته به یې جانماز سم کړي. د دې نه لوی خدمت بل شته؟ او بیا خپل بچی مولانا ظهور الحق صاحب عالم دی، د هغه تربیت کول او دا هم واورئ. دا ماته پته ده چې دې زنانه د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه او د مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه او د دې اکابرو بزرګانو خدمت هم کړی دی. ولې چې دغه کور د امام صاحب رحمت الله علیه دا د علماء دیوبند او د دغه مشرانو علماو د سیاسي توګې او د هغې د ناستې او ځای و. دا ټول به راتلل. صاحبزاده عبدالباري جان صاحب به دلته راته. ما ته یاد دي د جمعیت علماء اسلام د تحصیل امیرو چې دا تحصیل 400 و چې بیا دا ضله شوه، د ضلې امیرو مولانا حاجي عبدالمالک صاحب ورسره جنرل سیکرټري و. ډېر خدماتي زمارو دلته کې د سینما خلاف د هغې جد و جهد، دلته د قادیانانو خلاف د هغې جد و جهد، دلته د پرویزیانو خلاف د هغې جد و جهد. دې مشرانو علماو ډېر لوی خدمت کړی د مارونو، ستاسو د عقیدې او ستاسو د ایمان او ستاسو د اعمالو د حضور پاک د سنتو. د دې زنانه چې دا نن دلته جنازه پرته ده، د دې دغه خدماتو کیسه ده د مارونو. د تنګي د جامع اسلامیه د استادانو د خدمت کې د دې څه ده. نن به ورته هغه شی ملاویږي انشاءالله. د الله نه امید لرو چې الله به ورته نن هغه ثمرات او نتایج او برکات انشاءالله ورکوي. بچې عالم دی، شکر دی. ستاسو د جنازو، ستاسو د مړو، ستاسو د خادو، ستاسو بیانونه، دعوت سلسله روانه ده، درسونه روان دي، مدرسه روانه ده. نور د خدای نه څه غواړي؟ یو انسان زما باباجي الله دې په قبر انوار نازل کړي، هغه یو ځل وفرمایل څه داسې خبره راله، وی کامیاب انسان هغه دی چې د دنیا نه پروغ لاړ شي، چې دا د دنیا نه ځي او دې پریشانه لاړو، دا کامیاب نه دی چې دې پروغ لاړ شي. د مولا بچی چې مولا پاتې شي، یا د یو زنانه بچی چې عالم پاتې شي، یا د یو زنانه په کور کې د قرآن درس پاتې شي، د یو زنانه بچی سره د قرآن درس پاتې شي او دا زنانه لاړه، دا پروغ لاړه. الله خو بادشاہ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او حدیث قدسی دی چې الله فرمایي سبقت رحمتي غضبي، زما چې د غصې او د رحم د دواړو ځای راشي زه بیا رحم کوم او غصه نه کوم. نو چې د چا په کور کې د قرآن درس کیږي، د چا د بچي نه خدای د قرآن د درس او د علم خدمت اخلي، د چا د لولو نه خدای د قرآن خدمت اخلي، هغه پلار او هغه مور چې الله له لاړ شي نو الله به هغوی ته د قهر په نظر ګوري که د رحم په نظر به ګوري. زمارونو تاسو ټولو ته تنګي ډېر خوش قسمته دی. تنګي کې ډېر لوی لوی علما تیر شوي دي، مولانا رحمت الله جان صاحب او مولانا حبیب الله جان صاحب او داسې ډېر لوی کابر نومونه که زه والم نو ډېر شی دي دا په تنګي کې تیر شوي. زمونږ مولانا عبدالباري جان صاحب، پروفیسر صاحب، مولانا صاحب، داسې ډېر خلک دلته تیر شوي دي. ستاسو داسې جومات په انشاءالله په تنګي کې نه چې د قرآن درس به پکې نه او غټې غټې مدرسې پکې اوس هم په تنګي کې شته. د خدای پاک فضل دی، اوس هم پکې غټ غټې نوجوانانو کې ښکلې ښکلې علما پې راوچت شو، حافظان پکې دومره دي چې تاسو به د خپل کلي حافظان ونه شمېرئ. په دې د خدای شکر ادا کړئ ټول وایي الحمدلله. د علما وجود په یو ځای کې د خدای لوی رحمت دی. امام محمد ابن حسن شیبانی چې کله وفات شو، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی، نو چاته تپوس وکړو الله د سره څه وکړل؟ وی چې الله ته مخامخ شم رپېدم چې الله ته به ما سره څه کوې؟ وی رب العالمین وفرمیل ای محمد ابن حسن مه یریږه، چې ونه یریږي په دنیا کې مې ستا کیته د خپل کتاب، ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه. کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړم، نو هغه سینه د جهنم د اور نه ډکوم.
بیا مې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو ما نه بره مرتبه کې دی بیا مې تپوس وکړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وایي د هغه خو تپوس مه کوه خو په ډېرو لوړو مرتبو کې بره ناست دی زما وروڼو علما پیدا کړئ خپل بچي او یو روباسې عالمان یې جوړ کړئ چې ته قبر ته دی چې وروسته ستا نه یو ذخیره پاتې زړه دې مطمئن چې خدای